objection کوي هغوی د اواز اوچت کړي چې نه خپل مور او پلار کاونسلینګ دی وکړي هغوی دې پوهېږي چې دا زموږ حق دی دا په اسلام موږ له حق راکړی دی موږ له حق څوک هم نشي اخیستلی نو دا نه چې بس او ما ته زما ورور ووایي نو زه به نه کوم ګینې د الله په کتاب کې په قرآن مجید کې د انسان الله د کتاب نه خو زیات څه نشته چې الله کتاب کې یو شی شته نو انسان او هغې کې چې کوم دی نو لکه انسان چې کوم دی نه مخامخ دی چې انسان څنګه جوړ دی او څنګه راغلی دی دنیا ته دا هر څه واضحه دي د ډاکټر یو د فیمیل ډاکټر دی د خو انسان چې کوم دی هغه بالکل کلیر دی که نه ولې چې ته د غاښونو علاج کوې نو تا د انسان دا دننه ټول اندامونه چې کوم دی نو دا رګ رګ تا کتلی دي اصل کې دا ډېره سخته ګناه هم ده چې ته یو شیز منیت کوې که نه په یو غلط طریقه چې تاسو له الله پاک یو رایټ درکړی دی که نه چې دا لکه چې سره خواتین چې سره سړو یا به خواتین هم دغه کوي نو که تاسو هغې نه حق واخلئ نو دا خو لکه الټا ګناه کې راځي تاسو به هغوی له هغه رایټ ورکوئ تر هغوی رایټ دی او چې څنګه تاسو نن خبره کوئ چې الله پاک یو شیز ویلي او زموږ حضور صلی الله علیه وسلم ویلي دي یو شیز نو هغې کې به څه مصلحت دي که نه هغه به څه وي که نه هغوی خو به نه چې هغه دونه هغوی دا خبره کړې ده نو یو انسان څوک دی چې په هغه سوچ رانې په هغه یو شیز رانې اوبجیکشن کوي دا سوچ یې لږ بدل کړي لکه زه زما ډېر غټ یو پیغام او یو ریکویسټ دی او چې لکه مطلب خو زما سوال دا وجي که نه چې ته به د زنانو سره سره نارینو علاج هم کوې که نه جی بالکل یو ځای کې اوس هلته ضرورت دی ولته کې دغه نشته هغه ټایم کې خو ته منې نه شي کولی نه جي نه او جی لکه ډاکټر چې کوم ستا پروفیشن کې خو دا تړلی نو چې په چا تکلیف وي په چا دغې نو دا زما ضمیر ماته اجازه راکوي چې د هغه یعنې پرون زه یو ډاکټر صاحب سره وم ډاکټر میرعلي شاه د دې تورنزو سره دی په 1974 کې په 1974 کې دی هغه ټوله ضلع ټاپ کړې وه په 1974 کې چې زمونږ د پیدایش نم 18 کاله مخکې هغه د ټوله ضلع ټاپ کوي نن هغه د ټول پاکستان د ډاکټر پروفیسرانو ډینز دی که نه نو لکه دې ضلع نه وتلی ډاکټر خو هغه دغه خبره هم د ستاسو دا سوچ و که نه چې یاره خدمت پکار دی ما ورته یو دوه اپریشن یې دغه کړې په ټیم باندې چې کوم دی نو هغې ته د تورمزو هغې دغه که نه نو دلته کې خو د زنانو علاج به هم کوي به سړو علاج هم کوي دغه اوس دا دغه دی چې نه ټیم اخلي نو په میاشتو پس به د ټیم درکوي نو دغه صورت خالي خلک اوس فیوچر کې چې کم دی نو 400 کې مراده شته انشاءالله شته هم د خپل خلکو دپاره هم د دې ځای هم د دې ځای خلکو خدمت وکړو خلک پروګرام خلک وي بهر لاړ شي سبقونه ووایي بیا وی د پیسو دپاره بهر لاړ شي ځکه د پیسو مشین شي بهر انسان بیا خلکو چې کوم دی اسلام آباد ته لاړ شي هلته ډېر سکوپ دی د انډسټري ځکه چې هلته خلکو پوهې دي چې غاښ څه شي دلته نه دي خو نه ما دلته نه سبق ویلی دی د دې خلکو په دعاګانو تل یم مخکې شوی نو زه هم دلته همت کوم انشاءالله خلک به راځي علاج دپاره راځي نو چېرته تا سره میلاویدی شي فلحال خو زه په الخدمت هاسپټل کې چې کوم دی جاب کوم او فردر زما انشاءالله کلینک ته بیا خیال دی سیکنډ ټایم کې تاسو او جی سیکنډ ټایم کې 2 to 8 یم زه الخدمت کې انشاءالله ورسره بیا زه مارنینګ کې کلینک هم دغه کوم بیا به انشاءالله تاسو راځئ کې موږ ډېر ګزاره ډېر خدمت ډېر ډسکاونټ هر څه کوو نو انشاءالله په هغې به بیا یو موږ سره ګزاره کوو خلکو سره تاسو سره هم خلکو سره تاسو موږ دونه عزت راکړی نه الله دې بس دغه غاښونه ټیک کړي خو ګران اورېدونکو دغه وه ډاکټر کنیز فاطمه چې دغه پروګرام کې زموږ سره برخه واخیسته او زه یم چې لومبې پروګرام به دي که نه او میډیا ته خو ډېره ګرانه ده خو ته نن څونه بوړ لګې که نه دا ډېره ګرانه دا ته 2 کیمرې لګېدلي مایک دی او انسان دی که نه خو یو سړی ډېر هم قابل دی خو دا مایک داسې یو څیز دی چې داسې خبرو نه شي چاته بد ونه لګي دغه ونه کړي چا نو ستاسو هغه انداز او سوچ کې دا دی چې څوک خفه نه کړي نو هغې نه پته لګي د انسان که نه خو دا د تربیت پورې ده ښه دا هر څه ګینې ډېرې زما مور هم سبق ویلی دی هغه هم تعلیم یافته ده پلار مې هم دی نو بیا چې ستاسو پرورش د اولاد وشي نورې خویندې وروڼه هغې مخکې څه ډاکټري یا زما خو موږ 4 وروڼه خویندې یو نو زما خور ده هغې سوشیالوجي کړې ده بیا زه یم ما میډیکل کړی دی بیا زما نور یو ورور خور دی بیا په کالج کې د سبق کوي د هغې مخکې انشاءالله خیالات دي ډېرې کامیابه کړي چې ستاسو خدمت په کار راشي او بیا زما خور هم ده نو هغې خو ورکوټه خور مې د هغه وایي چې زه به ججه جوړېږم وکیله به جوړېږم تلو کې به څه میسیج ورکوې دا سړک کې کومه خبره ده چې زه د زنانو ته وکړم د مشرانو ته وکړم نارینو ته وکړم بس زه به دا خبره وکړم موږ خو ټول همدا خبره ټول انسانان یو یو بل باندې ظلم زیاتي نه پکار یو بل غیبت نه پکار یو بل پسې خبرې نه پکار دروغ نه پکار یو بل خیال چې څونه ساتلی شي وساتئ یو بل پکار راشي یو بل خدمت وکړئ
اور چې په ښه یاد شي. اکثر انسان نی خو نوم او هر څه بیا په ښه یادېږي. نو کوشش وکړئ چې تاسو نه چا ښه یاد کې راشي، د چا په بیډ دغه کې را نه شي. اور باقي تاسو اني ټایم راتلی شئ، تاسو دغه باقي تاسو مشورې، تاسو څه ټریټمنټ، تاسو څه پروسیجر یا څه مشوره پکار دي، زه تاسو د پاره دلته ناست یم ان شاء الله. صاحبہ چې زموږ سره ډېرې مهمې خبرې اترې وکړلې او زموږ د قام دپاره وکړې، زموږ د اورېدونکو دپاره وکړې. یو جهان مننه یې کوم چې زما په یو ټیلیفون کالز باندې هغوی راغلل دغه پروګرام کې او ما ورته دغه وی چې یاره خپل قام چې کوم دی نو خبرول غواړو. ګران اورېدونکو، دوه خبرې چې د ماښام د ټوټپیسټ چې کوم دی یعنې برش کول دا ډېر زیات ضروري دی او د سهار هم هغه خو ډېر ضروري دی، ولې چې بهر روزي دا ټوټکي چې کوم دی د استعمالول پوی ډاکټر له لاړ شه چې پوی ډاکټر تعالی مشوره درکړي. ډاکټر صاحب کلم دا نه ویل چې مال راشه مان علاج وکړه، جس غوري د ستاسو د پوی د پاره دی لراغلی دا او سوچ کله دام نه دیګین اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، ارزه کې هغه ته جاب ملاوي دي شي. خو د خپل ذلې خدمت کې الله دې کې دغه شانتي زمونږه پیغلې دغه سوچ لري ان شاء الله. زمونږ د ذلې کې داسې ټیلنټ دی والدین اجازه نه ورکوي. نو اجازه تخلم په نیوز راوند اپ کې بیا راځم دغه شعر ویم چې پرې کړې خده دغه جبه په چاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخکې کولی نشي، حق په وایو، د حق په ملګرتیا کوو. او څنګه چې ډاکټر صاحب وي چې د غیبت دروغ او چې څنګه خبر نه یې کنه چې سره روزګار نه شي دغه باره کې سوایم. نو اجازه اخلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم شي، تور ته به تور، سپین ته به سپین دی کومه. د لوی الله په امان.